الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمند حاضرین، دا کما آیاتنا کریمه چې ما تلاوت کړو دا د 12مې سپارې د سوره هود آیاتنا کریمه دي چې په دې ټول قران کې د قران په یو ټول سوراتونو کې دا هغه سورت ده چې تقریبا د اتو انبیاء کرامو په تفصیل سره دغه د قوم دغه د امت بیان په دې صورت کې خاص ترتیب سره کړی شوی دی او هغه قومنا هغه امتونه د هغه چې هغه انبیا او رسولان د هغه نه تنگ شو او د خپل قوم د هلاکت دعاګانې اوختلې او هغه د دنیا نه ختم شو. فدی آیات کریمه کې دا د حضرت هود علیه السلام او داغه د قوم چې هغه عادیان دي د هغه ذکر دی د هغه واقعیا د هغه حالات بیانوي بیا هغه باندې چې الله خپل غیظ او غضب کوي او هغه د دنیا د مخنا ختمي او رکي دا ټول داغي حال احوال په ډېر تفصیل سره الله رب العزت مونږ بیان کړي. دو قومونه چې یو عادیان بل سمودیان سمودیان هغه چې صالح علیه السلام هغه ته نبی او رسول را لګل شوی وو
او عادیان هغه قوم دی چې هغې ته حضرت هود علیه السلام الله را لېږلی و. چونکه په دې صورت کې ما تاسو ته ویل چې تقریبا د اتو انبیاو او د هغې د امتونو د قومونو د هلاکت ذکر الله کړی دی او د هر یو هغه کومه سرکشي طغیانی او هردرمی چې کوم قوم په څه طریقه وه او د هغې وجه باندې الله جل شانه هغه قوم هلاک کړی دی. نو موږ ته دا د عبرت دپاره الله دا واقعات دا حالات د هغې بیانوي چې الله هغه قوم چې د هغې له الله ډېر غټې باډۍ ورکړې وې، ډېر مضبوط جسمونه وو. لکه په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. دا هغه قومونه دي چې دیو به په غرونو کې سرنګان او ټنډیلونه به یې واله او په هغې کې به یې ځان له کورونه ابادۍ جوړول. قدونه هم ډېر غټ وو، باډیان یې ډېرې غټې وې او ډېر مضبوط وو. بل طرف ته د دنیا په زیب و زینت د دنیا عیش و عشرت دعوت هم الله ډېر ښه ورکړی و، ډېر ښه خوشحاله ژوند یې تېرولو. لیکن چې د الله جل شانه بندګي پکې نه وه، د الله رب العزت مننه پکې نه وه او د هغه د پیغمبر خبره یې ونه منله، نو هغه یې تباه او برباد کړو. نو الله رب العزت موږ ته دا واقعات د دې عبرت دپاره نه بیان کړې ده چې تاسو د عادیانو سمودیانو نه زیات مضبوط نه یئ، تاسو د عادیانو سمودیانو نه زیات طاقتور نه یئ، نه د هغې مقدار له قدونه دي ستاسو، نه د هغې مقدار له عمرونه دي ستاسو، نه د هغې مقدار له دولتونه دي ستاسو. لیکن چې کله د الله د ناراضګۍ دغه وشو په هغې باندې چې الله ترې ناراضه شو، نو هغه یې داسې نیست و نابوده کړو، تس و نس یې کړو چې هېڅ پاتې نه شو. نو تاسو احتیاط کوئ، تاسو خیال کوئ چې د عادیانو سمودیانو شانتې تاسو د الله نه مخ وانړوئ، د الله د نافرمانۍ سره مخ نه شئ او د الله په غیظ و غضب کې را نه شئ. د دې لپاره الله رب العزت موږ ته دا واقعه بیان کړې ده. الله رب العزت قانون دا دی چې کوم قوم ته رسول یا نبی لیږي، نو د بل ملک نه، د بل وطن نه، د بلې ژبې والا غیر معروف کس هلته نه رالیږي. لکه دا خبره چې یو سړی د دې ځای نه کراچۍ ته یا دغه ته دی پنجاب ته لاړ شي، نو دا معلومه خبره ده چې د دې ځای باشندی دلته پیدا شوی، د هغه ژبه به پښتو وي او د هغه کړه وړه او د هغه رسم و رواج او د هغه کینه پاسه چې څه ده د هغه به د پښتنو وي. خو که چېرې دا ولیږي هلته چې هغې ته دا وایي چې زه په دې اهم خبر باندې ماموره شوی ما چې تاسو ته ما راوړی دی، هرګز به یې ونه مني. او که څوک یې مني نو بیا به هم په زړه کې شک وي چې آیا واقعي دا پیغمبر جوړېدی شي او که نه، دا دی او که نه. نو دغه رنګې الله جل شانه قانون دا دی چې کوم قوم ته نبی خپل لیږي، استازی لیږي، نو هغه
د اق قوم نه د بل ځای نه راواړي د بل ځای نه راواړي بلکې په اق قوم کې یو کس چې کوم دی هغه غوره کي هغه بیا سب کی هغه رسول جوړ کی او هغه قوم ته هدایت د فارنا او د دعوت د فارنا مقرر نو دا رنګ هود علی السلام چې کوم دا هم د دقیق قوم عادیانو نو د بل ځای نه نو راغله د بل ملک نه نو راغله بلکې پاغي کې پیدا شوه لوی شوه وو دا غي سره وو نو الله رب العزت فرمایي و الى عاد اخاهم هود چې مونږه عادیانو ته رسول خپل ولېګو استاد ولېګو چې د هغې ورور هود علیه السلام هود علیه السلام مونږه ورکو مونږه وانه چې دا د نبوت قابل دی او لایق دی اغا مونږه قوم ته ولېګو چې ته دیو ته دعوت ورکوا دیو ته هدایت ورکا او فراه راست راولا زکا چې دیو د بوتانو د کانو بوټو او د مادي سيزونو عبادت کوي داغي بندگی کوي او د الله بندگی نه کوي د الله عبادت نه کوي د الله منلو ته تیار نه دي نو الله رب العزت فرمایي چې عادیانو ته مونږه د هغې ورور هود علیه السلام ولېږو او ورته نو هغه ورته دا وایي خپل قوم ته یا قوم اعبدوا الله اے زما قومه د الله عبادت کوي د دې بوتانو د دې کانو د دې لرګو او د دې ونو د دې عبادت مکوئ مالکم من اله غیره بلدا خبره ده چې د الله نه ما سوا بل تاسو الہ نشتره معبود تاسو بل نشتره سوا د الله نه ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر الله باندې یو بهتان او یو دروغ لګوي او هغه دا چې مونږه د کوم څه چې عبادت کوو نو دا الله غوړه کړی دي زمونږ د پاره نه چې په لنډو باندې زمونږ خبره اوري زمونږ سوال او زمونږ درخواست قبلوي دا به زمونږ سره وي په کور کې به یې په جومات کې به راسره یې په لار والي کې به یې مونږ به د دیو قدر او احترام په دې وجه کوو چې دیو زمونږ د پاره نه به مخکې سفارش هود علیہ السلام هغه ته دعوت ورکو اے زما قومه د الله عبادت کوي مالکم من اله غیره د الله نه ما سوا هیڅوک تاسو د عبادت قابل او مستحق نشتا چې داغه عبادت وکړي شي داغه بندگی وکړي شي سوا د الله ان انتم الا مفترون او دا سچ تاسو کوي دا یو قسم لف الله باندې تاسو افترا کوي بهتان لګوي الزام لګوي فاغمانه دروغ لګوي چې الله موږ ته د دې خبرې اجازه کړل چې موږ د دې نیکانو بوتانو عبادت دا قومنا د عقل په بنیاد باندې ډېر غټ عقلمن ډېر هنرمن او ډېر چست او چالاکا او قابل قومونه لیکن په دیو باندې چې کله د دیو شقاوت او بدبختی غالب شولا نو دیو د الله د بندګۍ نه خلاص شو د شیطان او د بوتانو بندګي شروع
دیو به هم د بوتانو عبادت کولو او د بوتانو ته سجدې لګولې یا قوم لا اسألکم علیه اجرا اے قوما کچر استاسو دا خیالی چې دا هود وګه ده دا نهر ده دا لغل ده د ضرورت ده منګ دلا پیسې ورکو دلا مال دولت ورکو فدې غرض باندې د نبوت داوا وکړه او د رسالت داوا وکړه چې رسول ما د الله استاد ما او نائب ما دنیا ته لګلې ما نو دا غرض امرا نشي چې آیا داوود وګه تګه ده دا به زمنګ نه غواړي زمنګ نه بس مطالبه کوي فمنګ ماره بس تړون کوي زکه دا ډنډورا د شروع کړل چې بای یو الله ومني او د قیامت ورځ یقین راوړی او دا ټول چې څومره په امانت بالله کې دي فدی باندې نو دا معلومیږي داسي چې دا زستا سنا پاغي اجر نه غواړم زکه اجر نه غواړم چې دا زما فرض دي چې الله جل شانه په دې باندې زما مامور ګرځولې ما نو کوس فرض کا ما استا سنا سر مطالبه او سر د غوښتنې مقصد وې او ما به خامخا بیا د غې د پارس لاري چاري لټولې او سبا ما جوړولې لیکن زما د رزق ذمہواری الله غستی د مال رزق هغه راکړي زما ضرورت او زما مشکلات هغه ختمي زما پریشانی هغه ختمي زما سره ک دولت نه ای ک زما سره مال نه ای ک زما سره رزق نه ای الله راکړي چې الله راکړي نه فما غم سره چې زبر نه حق د خپل روح سر کمرول راچوم او زه تاسو نه اجر نه غواړم تاسو نه ما څه غوښتلی دي خو زه درته وایم قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو لا اله الا الله وایي نو کامیاب یې د الله د غریب نه د عذاب نه د سختو نه به تاسو بېغمه او خلاص دا مې ته نه دی ویلي چې د الله احکام تاسو ته بیانوم او هغې باندې مال تاسو سره کوي څه مطالبه مې ستاسو نه ده کړې چې مې نه ده کړې نو بس مطلب دا چې زه ستاسو نه څه نه غواړم ضرورت مې نشته ما د رزق مالک الله دی نو بیا ولې زما خبره نه منئ چې زه ستاسو نه ستمه نه کومه مطالبه درنه نه کومه اصلا لږ درنه نه ساتم نو حقدار دی چې بیا تاسو زما دا خیرخواهي چې زما ستاسو سره کومه ده چې په دې باندې تاسو زما شکریا ادا کړو دا ومنئ بلکې ان اجري الا على الذي فطرني زما خود د دې محنت مشقت او د دې څومره چې ځان کړو ما څومره ځان په مشقت کې اچوما د دې اجر په الله ده هغه چا ده د دې اجر په هغه چا ده فطرني چې زه پیدا کړم بیا رو دې حد تر ورسېدما چې زما جب چلیږي سترګې مې غړېږي غوږونه مې اوري په خپل باندې هر څه دا ټول دا د الله جل شانه کاریګری دا کړی دا تاسو نه ګورئ تاسو کې عقل نشته تاسو کې دومره عقل نشته چې دا سړی خو زموږ نه غواړي او د کومه خبرې چې دا موږ ته دعوت راکوي د کومې خبرې طرف ته چې او کار طرف ته چې دا موږ را بلی آیا دا کار زموږ په حق کې دی او که زموږ د خلاف نو تاسو دومره عقل نه لرئ
ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه اے زما قوما دا الله نه بخنه وغواړئ دا الله نه بخنه وغواړئ یا کم سم چې کړي تر وسه پورې دا غیت معافي وغواړئ او وړاندې احتیاط کوي وتوبوا الیه والله توبه وباسي په سچ سره بالعزم لك اراده سره يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة فیدر پہ مسلسل بد آسمان نہ پتا سو برات پیشی چاغبا پیدر پہ مسلسل وی ويزدكم قوة او استاسو طاقت او قوت به هم الله زیات کی چې دا کم دی ردینه به هم زیات شي بلکې دا غوی ډېر وګلوګ د عمرونه وو په زرونو کلونه به دا غي عمرونه وو په سوونو په زرونو حضرت موسی علیہ السلام ته یو زنانه رااله ورته عرض کوي چې یا د الله رب حبیبا مال پارا نسوال وکا زما زامن په ډېر کم عمر کې مري چې لږ هغه د عمر خدای نورم زیات وای خادا څومره عمر کې مري وای دغه سلور 1500 کاله کې مري مو سلور 1500 کاله دی عمر تاغه کم عمر وایو چې په کم عمرې کې مري نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې یو امت را روان دي یو امت را روان دي چې د حقیبه شپېته کاله او یا کاله د دې نه زیات عمر نه وي 500 شپېته او یا په دې من زمانه کې به د هغې د عمرونه چلیږي که چېرته ماشاءالله چېرته د یو کس نیم عمر د سلو تقابو شي یا لساتې او دا نور عام به په دې مابین کې چلیږي نو بیا ورته هغه زنانه وایي چې ای د الله حبیبه دغه قوم چې کوم دی دیو با عبادت کوي وای بالکل کوي بیا ورته وایي چې دغه قوم به ځان لا کورونه جوړوي ځان له بس کار کله کوي ځان له بس مال متا ساتي ځان له بس د دنیا روزگار کوي او چې بالکل دا ټول هر څه باغی او دغه به عمرې او دغه به دغه روزگار او کار نا بډای هغه زنانه وایي چې اے د الله حبیبا کچری ز په دغه وخت کې وینو دا سلويخ کاله خو ما یوازې چیلا لکه څنګه چې روزه دې دغه شانتي به ما چیلې وې دا سویته نو الله رب العزت فرمائی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ستاسو طاقت و قوت با اللہ نورم زیاد کی او دغه رنګي ولا تولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين او تاسو جرم کوون کی مګ جوړېږي ولا تتولوا مجرمين تاسو هغه مګ جوړېږي چې د الله نافرمانی او مجرمانی جرم کوون کی مګ جوړېږي نو دغه
پیغام الله جل شانه د خپل پیغمبر هود علیہ السلام فذریعه عادیانو ته ولېګو او د هغې په هر پهلو باندې تسلي وکړله لیکن بیا هم هغې په راه راست نه راتلو هغې چې کوم ځای د خدای بندګۍ ته نه راتلو او د هغه د خپل پیغمبر وینا یې نه منله نو الله جل شانه هغه په هغې باندې هوا راولېږله دغه رنګې یو دا وایي یو روایت کې چې یوه چغه یو فرشتې ویستله چې د هغې په وجه باندې د هغې زړونه وچاوده چې که ولاړو او که ناستو که پروتو په هغه ځای باندې ډېران شوي دي او ختم شوي نو دا غټ غټ ښه مضبوط قومونه وو په هر لیول باندې په هر نسبت باندې الله دا هلاک کړل او ختم کړل د دنیا نه رخصت کړو آیا دا غي سچلو پاغي کې وجه سوا دغه وجه وا چې هغه د الله بندگی نه کولا او د بوتانو بندگی کولا هغه د الله نه امداد نه غوښتو بلکې د هغه کاندو بوټو نه غوښتو هغه د الله تابعداري نه کولا بلکې د شیطان تابعداري کولا نو دا خو یو دغه خبره ده زمونږ په انسانانو کې چې ستا بچی وي یا ستا نوکر وي ټول مراعات چې هغه ته دي څومره ضرورت دي هغه ستانه هغه پوره کوي لیکن هغه خدمت د چا کوي د هغه چا کوي چې هغه ستا دشمن دی ستا د دشمن خدمت کوي نو دغه رنګې الله جل شانه موږ ته دا فرمایل چې تاسو د الله بندگی کوئ او د دې شیطان د بندګۍ نه خلاص شئ دغه رنګې چې کما د الله بندگی چا پرېښې ده او د شیطان بندگی اختیار کړې ده نو د هغې په دنیا کې حال داسې جوړ شوی دی چې نیس نابوده شوي دي او نوم نشانې نشته دی او کومه چا چې د الله بندگی اختیار کړې ده د الله په احکاماتو باندې ښه پابند ژوند تېر کړی دی نو هغه الله ته ډېر ګران دی د هغې د الله سره ډېره غټه صله ده او ډېره غټه نعمتونه دي الله رب العزت دې زموږ د ټولو دغه عمل نصیب کی دغه رنګې زموږ دی الله د الله صحیح بندگی کول نصیب کی او الله دې زموږ ته آسانه کړي واخر